ماته معلومیږي او دې کوټې سره چې د کوم دین تعلق دی هغه ته اسلام وي دا راته رښتونی دین معلومیږي او دا له نورم مضبوطیږي دا ښځه سړي ته وایي څه د خیال دې څوک د دین کې نه داخلېږو ښځې دویمه خبره نه را پکار دا دین مې خوښ دی کې داخلېدل پکار دی څنګه پکې داخل شو یو سړی د طواف ته مټه ونیوه رام درو ایرورې انګریزي باندې پوهېږي ورېږه دله ګورم څوک چې په انګریزي پوهېږي سړی را لو کتری وسته انګلیش باندې پوهېږي انګریزي باندې او پوهېږم دا څه کور دی دې ته بیت الله وایي دا خلک څه کوي طواف کوي دا چغې چاته وایي رب ته وایي الله ته وایي دې څه وایي دا خدای نه څه غواړي بخښنه غواړي چې الله ما وبخښي ټول لګیا دي الله بخښنه غواړي دا دین څه شی دی اسلام دی او په دې کې به مونږ څنګه داخلېږو مونږ غیر مسلم یو مونږ راغلي تماشې په نیت یو خو به دې کوټې اوس مونږ جوړ کړو دا کوټه هم ځان ته راکاږي مونږ مسلمانېږو څنګه مسلمانان شو خدای ته پاره مونږ مسلمانان کا او دا خو ډېره اسانه طریقه ده یو دوه ټکي به ووایې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دا گوی ورکم چې الله یو دی شریک نه لري او د دې خبرې گوی ورکم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رښتونی بنده او رښتونی پیغمبر دی دا هغه معنا باندې پوه کړو دا ښځه وایي مام هلته کلمې شهادت وي او زما خاوند هم کلمې شهادت وي او موږ دواړه خدای پاک مسلمانان کړو حق ځای باندې دې څه وایي دې وایي په ټوله دنیا کې د انګریزانو خو بیا دا سټډي او دا معلومات د دې ډېر زیات دي دې شی ډېر پوره غور سره ګوري او تاریخ نه ځان پوره خبري وي په ټوله دنیا کې واحد او زما دا خاون یو چې مونږ ته چا د اسلام متعلق خبره نه ده کړې مونږ اسلامي لیټریچر او کتابونه نه دي کتلې واحد په ټوله ویړه دنیا کې یو زما دا خاوند دی چې مونږ ته الله پاک صرف د بیت الله په کتو باندې ایمان را نصیب کړی بیت الله ته وکتل او خدای مسلمانان کړو دغه بیت الله ته د حج فلسفه د بیت الله قرب بیت الله ته نزدېکت د بیت الله نه تاوېدل او الله ته چغې وال او د الله په حضور کې جړا کول او د قیامت او د قبر جامه اغوستل او د دنیا نه یو طرف ته کېدل او الله ته نزدېکت او د لیونتوب او د عاشقانه شکل جامه او چغې وهل